افسر افغان او طارق پټھان ترمنځ چې کوم معاملات روان دي د هغې په هکله یو څو خبرې کومه. خو دا وایم چې یو خو زمونږ په پښتنو کې دا عادت دی چې بس د څه نه به خبر نه وي او بس فلانې زنده آباد او فلانې مرد آباد، فلانې ملا دی او فلانې ډم دی او فلانې دا دی فلانې هغه دی. د هغې په هکله باندې دا ویډیو مې ډېره لازمي در سره راوړې ده که د افسر افغان او د طارق پټھان د دې معاملې نه ځان صحیح خبرول غواړئ نو دا ویډیو زما سره خامخا وګورئ، دا ضرور وګورئ. اول در باندې د طارق پټھان هغه ویډیو ګورم او بیا در باندې د هغې په بدل کې چې کومه افسر افغان کومه خبرې اترې کړې وي هغه در باندې ګورم نو بیا فیصله وګورئ چې فیصله بیا په کوم باندې صحیح ده، کم یو کس صحیح خبرې کړي دي او کم یو کس چې کوم دی نو هسې ټول مټول کړی دی. نو راځئ دغه د دواړو خبرې را سره مختصر وورئ، بیا در سره چې کوم دی نو په هغې باندې فیصله کوم. خو ضرور په کمنټ کې خپله رای ضرور پیش کړئ چې کم یو چې کوم دی نو صحیح لګیا دی. السلام علیکم. تا ته پته شته چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په علم الکلام کې یا صرف کلام ورته ووایه په هغې کې بدي څه شی شو؟ شاعري بدي شوه. او اوس سوچ وکړه خپلو پښتنو ته چې دوی په شاعرۍ باندې مړه څومره دي، څومره دا شاعري خوښه ده. د شاعرۍ ټرند په پښتنو کې دومره سیوا دی چې دا شاعران پکې دومره سیوا شوي دي چې ګټه له لته ورکوي د هغې د لاندې شاعر راخیږي. او مسله دا هم نه ده، مسله پکې دا ده چې دی بیا دې شاعرۍ ته په یو خاص سټیټس په نظر ورته ګوري چې دا ډیر بس د هوښیارتوب یو حد دی. پښتانه صفتونه اکثر کوي کنه شاعر دی یاره، بس داسې یو فلسفه ده او داسې یو جوور انسان دی. بس جوور انسان څه کوي چې شاعر دی. د علمي انسان په ځای باندې دي ته شاعر انسان ډیر جوور انسان ښکاري. دا د مسلې د پاسه مسله ده. لکه ګوره په پښتنو کې خو یو هغه باقي مخلوق دی، بو او ټیک ټاک او محفل او ګرما ګرمي او تاویدل او راتاویدل، دغه خو د دوه ټکونه دي، دغه خو سیټ ټکه. د دغې نه علاوه چې پښتانه چاته د یو جوور انسان په نظر باندې ګوري چې د ده سره علم دی، د ده سره پوهه ده، د ډېر دوراندیشه دی، نو دوی هغه انسان ته ګوري چې چا له شاعري ورځي، شاعرانو له یو خاص سټیټس ورکوي. نو دا بیا د مسلې د پاسه مسله پیدا کېږي. اوس ګوره دا د هغې بالکل سیم د هغې جهالت سره ریزمبلنس خوري، د هغې جهالت په شانته کې دی کوم جهالت چې په عربیانو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتلو نه مخکې و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې رالی د علم رڼاګانې د ځان سره راوړلې، نو بیا خو د هغوی تقدیر بالکل بدل شو. د هغې نه مخکې چې کوم جهالت و که نه په هغې کې دننه شاعري دقه شانته کې په عروج باندې وه، څنګه په عروج چې زمونږ په پښتون معاشره کې ده. اوس د دې دا مطلب شو چې دا شاعري په اسلام کې حرامه ده، نه دي کول پکار، نه داسې نه ده. نو څنګه ده؟ زه ته په دواړو سایډونو باندې پویم، A to Z دې پویم. دا زه تا ته د پښتنو په دې مګوره د دې نه مخکې چې کومې لیکچرې ما ورکړي په هغې کې په مختلفو لیکچرو کې مین غلطیانې د دې قام ما رایستي. دا ښودل تا ته مقصد دا دی چې دا مونږه سمې کړو، د دې مونږه ازاله وکړو. نو دقه شانته کې یو غلطي پکې درته نن ښیمه او A to Z دې پې پویم، دواړه سایډونه یې درته ښیم. د هغې نه بعد به تا ته پته ولیکي چې شاعري ښه ده یا نه ده ښه، یا د کوم حده پورې ښه ده. خو په غور باندې به غوږ کېږي، په نیمه کې به نه تښتي، ځکه چې بیا به نیم حکیم خطره جان، نیم مولا خطره ایمان جوړېږي. نو پوره خبرې ته به غوږ دی. په قرآن کې پوره صورت دی، د هغې صورت نوم دی سوره شعرا. شاعران، شعرا د شاعرانو جمع ده. په هغې کې په آخري آیاتونو کې الله تعالی د شاعرانو په باره کې بحث کوي. دی خو وګوره، والشعراء يتبعهم الغاوون، و د شاعرانو پیروي خو هغه کس کوي، په شاعرانو پسې شاته هغه کس ځي، فالو کوي هغه څوک چې دوکه شوي، مطلب دوکه شوي خلک، د لارې نه لرې شوي خلک، د صحیح لارې نه اخوا شوي خلک، دا په شاعرانو پسې شاته ځي. اوس ګوره ښه، سوره شعرا چې نازل شوی دی په دې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له الله تعالی ډاډګیرنه ورکوي چې دا کم خلک چاته چې ته دعوت ورکوي او دوی ستا دا دعوت مسترد کوي، انکار ته کوي، کفر کوي، نو ته خیر په دې باندې خفه کېږه مو. په دې صورت کې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام له مثالونه ورکړي د باقي پیغمبرانو. د حضرت موسی علیه السلام مثال ورکړی، بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام مثال ورکړی، بیا د حضرت نوح علیه السلام مثال ورکړی دی، بیا د حضرت صالح علیه السلام مثال ورکړی دی، د حضرت هود علیه السلام مثال ورکړی دی، د حضرت لوط علیه السلام مثال ورکړی دی، حضرت شعیب علیه السلام مثال ورکړی دی. او ورته ویلي چې دیم خپل امتونو ته دا دعوت ورکړی او هغوی کفر کړی. ته په دې خفه کېږه مه که ستا د دې خبرې نه دا خلک انکار وکړي او کفر وکړي.
نو ډاډګیرنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له ورکه چې د خلک د قران طرف ته راځي ولینه په حق ډاډګیرنه کې په اخر کې دا باس الله تعالی ایکسپلین کوي د امت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د شاعرانو په باره کې چې دا شاعران دوکشي خلک دي او د دی فالوورز چې دی هغه دوکشي سوي ورپسې دی خو ګوره علم تر انهم فی کل وادی یحیمون ته ګورنه علم تر آیت ګورنه انهم دوی چې دی فی کل وادی یحیمون په هر یو وادي کې سر لډغره ورکه یو ګرځي مطلب مقصد دا دی چې په یو خیالي دنیا کې ګرځي یو خیالي دنیا جوړ کړي کله یو وادي کله بل وادي په ساده پښتو کې وته مونږ وایو کله یو غر کله بل غر ته ګورنه کنه دوی په شاعري کې اکثر دا خبره انوال وی کنه کله په پستورو کې ګرځي کله په سمندرونو کې ګرځي کله په د ځمکې ګهرایانو ته تلي کله به یو خیالي دنیا خپل جوړ کړي پاغي کې به ګرځي نو مقصد دا دی چې دوی یو خاص مقصد نشته دی چې پاغي باندې شارپ فوکس وکي او پاغي پسې ولګي هغه مقصد پوره کړي یو خیالي دنیا کریټ کوي او خلکو لمزي ورکي او خپل لمزي اخري او یو انټرټینمنت یو ماحول جوړ کړي څنګه چې دلته کې زمونږ په کم ځای کې زه ایون تر دې د ایجوکیشن ادارې نم تعلیمي ادارې نم چې په هغه کې د انټرټینمنت محفل جوړ شي او دا شاعران وغیرہ په کې راوغختل شي او بس یو ماحول جوړي خلک وته وا کوي نو دا د انټرټینمنت هغه خیالي دنیا د شاعران پیدا کوي چې دغه په باره کې الله تعالی ذکر کوي او بیا ورپسې الله تعالی فرمایي وانهم یقولون ما لا يفعلون دوی هر خبره کوي کم چې کول نشي ونه کوي په قول او په فعل کې د دوی تضاد دي دا د شاعرانو په باره کې الله تعالی فرمایي د قران نه ته کنټکست کلیر شو چې څنګه د شاعرۍ په باره کې قران سوی د شاعرانو په باره کې قران سوی اوس لګ د احادیث طرف ته راته وشه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی په مسلم شریف کې د حدیث نمبر دی 2257 انټرنیشنل نمبر دی صحیح شو په هغه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د یو انسان خېټه د پیپ نه ډک شي مطلب د نو پس د دین د خېټه ډک شي وې دا بیا هم د دینه بهتره ده چې د خېټه د شیرونو نه ډک شي چې په هر دویمه خبره د شیر را یادېږي او د شیر وي په هر ځای کې په هر محفل کې د شیر وي د خېټې د شیرونو نه ډک شي کنه د دینه د خده چې د پیپ نه ډک شي هغه نو ته خده چې د خېټې د ډک شي خو چې د شیرونو نه ډک نه نن سبا موږ خپل بچینو زه په خپل ینم واړه ماشومان ینم 2 ټکی سبق ولا باقی نه ورزي د علم 2 ټکی نه زده کړي خو په داسې ماحول کې پاتې شوی چې د شیرونو او د ټپی ورته د سیادي ته به کده پیدایشي شاعر دی او اکثر په خلک فخر کوي دا وګوره کوم شاعري کوي د دې عمر نه کوم شاعري کوي دا خیر دا د شاعرۍ نه ډک شوی د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه چاته پوسو کو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا شاعري ورتله نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خود د شاعرۍ نه بغیر بل څه شي بدی نشو مطلب د ټولو نه سیوای چې کوم څه بدی شو هغه شاعري و خو البته بیا په کې یو خبره وکړه خو البته د بنی قیس یو شاعر او د اغه یو شعر په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکثر وی خو هغه به الټا پولټوي مطلب اخري مصر به اکثر اول ویل او اول به اخر ویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سر په شاعرۍ کې نه انټرست ساتل دي او نفرت هم ډیر زیاتو په دی وجه باندې هغه کوم صحیح شعرونه هغه به لګونته کې الټا پولټوي وما علمناه الشعر وما ينبغي له الله تعالی وتدا کوالټي نو ورکړي کنه چې شعرونه زده کی دغه وجه دا چې بیا څوک دا ونه وي چې دا قران د خپل لیکلي وګوره په شاعرۍ کې د دې چې د نوخه کافي مهارت نه مهارت نو دا هغه د وجه نه خلکو یقین کو چې دا قران د الله تعالی کلام دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دی لیکلی نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سفر مای وې د شاعرۍ نه سیوا خو بل یو سیس بدی نشو د ټولو نه سیوا بدی سیس شاعري شو د دین او ستاته کلیر کیږي چې د شاعرۍ او د شعرونو ویل څه مقام دی په اسلام کې د شریعت د حدود په دایره کې دنه د دې څه مقام دی او مونږ خلک ولا کم سټیټس ورکو نو دا هغه د جهالت کم چې په عربیانو کې مخ کې وو د عرب په ماحول کې مخ کې وو هغه شانته کې ریزمبلنس زمونږ د معاشره زمونږ د کمیونټي د غیر سره د مشابهت د سمې نه خوري اوس راته شې دی بل خبره ده چې آیا شاعري د دې دا مطلب شو چې په اسلام کې حرام شو نه تا ته ما سوي
په دې حدیث کې چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه چاته پوښتنه کو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وته وی چې د ټولو نه بدی خو شاعري شوله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو البته د بنی قیس یو شاعر او دغه یو شعر به اکثر وي د دې مطلب دا چې ځینی شعرونه پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې په خپل ویلي دي نو اجازه شته ده خو د زینو د خاص شعرونو خاص شاعري اجازه شته ده او کاغه نو داغه مثلا نشته ده او هغه څنګه هغه وز دی خو بیا راټاوشه دغه د سوره شعراء چې دا کوم آیت تا ما وی دا کوم آیات مې ته وی درې د دینه بعد بیا اخیری آیت ده د کله شاعرانو مبارک الله تعالی ډسکشن په قران کې وکړه چې د دوی چې څوک پیروکار دی هغه خو دوکشي وی خلک دي دا شاعران خو د دوی خو خاص زین نه دی معلوم څه خاص مقصد نه دی معلوم س ګول نه دی معلوم کله یو وادي کې ګرځه کله بل وادي کې ګرځه خیالي دنیا پیدا کوي مزي اخل انټرټینمنت کوي دوی چې په خلاص وي هغه کینه دا ټول بس الله تعالی وکړو تا ته په دې آیات کې خو په دغه آیات پسې اخیری چې کوم آیات ده هغه کې الله تعالی څه فرمایي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات خو مگر هغه کسان چې چا ایمان راوړی دي او نیک اعمال کوي نو کو بیا هغه شاعري کوي او په دې دایره کې دنه شاعري کوي نو هغه د دې نه بار دي خبره باندې پیږي نو د شاعران په کې بیا شته دي چې د هغه شاعري یو بهترینه شاعري او د هغه تعالی بیا مثال درکم د احادیث نه حدیث ته په بخاری شریف کې 6152 شپږ زره یو سل 250 نمبر حسان رضی الله تعالی عنه مبارک ګوره دا د شکار واقع دا سی و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په جمعات کې روانو نو حضرت حسن رضی الله تعالی عنه شاعري کوله نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته په غصه باندې وکتل چې دا شاعري ولیکي څه شو د شاعري کلچر خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دې عربیانو نه ایستو نو وینو پاخه مؤمنین جوړ شو نو عمر رضی الله تعالی عنه غصه ورله چې ته شاعري نو حسن رضی الله تعالی عنه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه په تروبانی عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل چې لکه دا گواه دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام به مال ډاډګیرنه زما په دې شیرونو باندې راکوله او الټه به د الله تعالی نه دعا کوله چې الله تعالی زما مدد وکړي زما په دې شیرونو کې خبرې ولې پیغمبر علیه الصلاه والسلام به فرمایل چې د دې غشو نسیوا په کفارو باندې بد د حضرت حسن رضی الله تعالی عنه شیرونه لګي نو د دې مطلب دا شو چې دا هغه شیرونه کم بچ په اقامت دین کې د دین په نافذولو کې مدد کو کم بچ د کفري نظریاتو خلاف د خلکو سوچونو راړولو کې مدد کو نو په کفارو باندې باغ اشعار بدل کېدل نو د کفري نظریاتو خلاف د اقامت دین د پاره د الله تعالی د رضا د پاره د شریعت د پاره د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په صفت کې یا د الله تعالی په صفت کې چې کوم اشعار ویل کېږي کنه هغه بیا ډېر بهترین اشعار دي داغه الټه پیغمبر علیه الصلاه والسلام حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ته دعا کړې و چې الله د مدد وکړي په دې شیرونو کې بلکې بل حدیث ته په دې چپټر کې د بخاری شریف دا شپږ زره یو سل 250 دی هغه د شپږ زره یو سل 15 صحیح شو دلته خو مار غسته نه دی بیا یو ګوره په خپل چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې بعضی شیرونه چې دی هغه حکیمانه دي هغه کې ډېر غټ حکمت پروت دی دا مطلب دا چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ځینې شیرونه له داده مرکړه خدا صرف هغه شیرونه دا ته ما کلیر کړ کنټکست مې ته کلیر کو چې هغه شیرونه چې هغه د کفري نظریاتو خلاف د علم نه ډک چې خلکو د علم کنوي کی او پوهه کی د ریزنینګ پترو د لاجیک پترو چې دغه نظریات ته غلط دي او د اقامت دین د پاره د الله تعالی د رضا د پاره یا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د رسول الله مبارک یا د الله تعالی صفت په هغه کې شوی دا شار بیا ویل بالکل جایز دي او بلکې د دې الټا ډاډګیرنه شوی ده نو اوس چې زه تا ټوټل دا خبره کنکلود کم خلاصې د ترو باسم چې د ځینې شیرونو خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډاډګیرنه ورکړې ده نو د دې نه مخکې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې دا کم ویلي دي چې د شیر ویلو نه دا بهتر دي چې ستا خېټه د شیر نه ډکیږي دا غینه دا خده چې ستا د خېټه د نو نه ډک شي نو د دې شیرونو نه خده او یا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ټولو نه بدی سیس چې دی هغه شاعري شوله نو دا الا چې کله دا شاعري تا د صراط مستقیم نه اخواړي او په یو فحش دنیا کې د یو انټرټینمنت په دنیا کې د یو موضوع غسلو په دنیا کې دی ور اړم کې او کم چې ستاسو د ژوند مقصد دی دا غي نستا ډایورجن وشي ستاسو توجه اخوا وي
دغه شانته کې دا چې په دې سورې شعرا کې الله تعالی د دې شاعرانو په باره کې باس کړی دی کنه دا د دغه شاعرانو په باره کې باس کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدلته کې قرآن ویلو د دې قرآن په مقابله کې به دا شاعران راغلي خپل یو محفل به جوړ کړي او خپل شاعري به کوله دا کوم چې کفار او کفر به چې کو نو دوی خو په موضوع پسې تلل نو دوی برال دې شاعرانو ته بکین اصل د دوی شاعري به اوریدله نو د قرآن نه سیوا توجه دې خلکو شاعري لور کړو دغه شاعري پسې دا د انټرټینمنت دنیا او د فحش شعرونه پکې ویل شو دا ګډي وډي پکې ویل شو خیالي دنیا ته تلل شو او بیا هغه خبرې کول شو چې په خپل هم نشي کولای دا غي په باره کې دا آیات نازل شوي دي که فرض که شاعري داسې شي چې د قرآن پیغام کنوي کوي د اقامت دین د پاره کار کوي او د هغه نظریاتو خلاف کار کوي کوم چې کفري دي لکه مثال کې تور پر نن سبا ایتیزم دهریت په زیاتو ځوانانو کې خوريږي دا ته د شاعرۍ په ترو باندې ټیکل کول شروع کی یا لیبرالیزم خوريږي سیکولریزم خوريږي د ځینې ځوانانو کمیونیزم ډېر خوخت د مارکسیزم نه ډېر زیات متاثر شوی د کیپټالیزم هم اسم خوريږي د دې نظریاتو پورا علم په ترو باندې دا کاونټر کول او د دې په مقابله کې د الله تعالی د دین بحث کول اقامت دین د پاره شاعري کول نو بیا غو بهترینه شاعري ده نو اوس دا ته لږ وانت کې خپل پښتنو ته به سوچو کې خپل ځان ته هم سوچو کې چې کوم دغه شاعري له دومره سیوا فوکس او توجه ورکړي او شاعري زده کړي او په شاعري پسې ور روان دي دا کوم قسم شاعري ده پوینټ نمبر 1 دغه شاعري ته وګورئ چې په دې کې زلفان او جانان او دا وغیرہ یادېږي کنه او پوینټ نمبر 2 به دغه شاعرانو ته دغه شاعري ته وګورئ چې دی قرآن څونه زده کړي دی او شاعري څونه زده کړي ده که فرض که قرآن یې نه زده کړي با ترجمه قرآن نه ویلې اړو د دې پیغام طرف ته توجه نه کړي کوم چې وته د کائنات خالق پیغام را لېږلی دی او شاعري ته انخته دی نو بیا مشابهت په خپل باندې وکړه ریزمبلنس په خپل وکړه چې قرآن پرخي او شاعري ته انخته دی د مثال لچا شو نو دا ټوټلی چې کوم زمونږ په پښتنو کې د شاعري د لپاره را کوم سټیټس پیدا شوی دی کنه نو د شاعري سټیټس داسې دی نه څنګه چې ول دوی ورکي په هایرارکی کې کوم یو ټراینګل جوړ کو یو هایرارکی جوړ کو پر د ټولو نه په ټاپ باندې راځي په علم او عالمان او علما خلک او دا غینه بعد بیا هغه شاعري راځي کم چې د علم په تر باندې د الله تعالی د دین د باره کار کوي او دا غینه بعد بیا په اخر کې په ګن کې داسې قسم شاعري راځي کم چې د قرآن نه خلک اخوا کوي او د انټرټینمنت په دنیا کې خلک الټا اخته کوي سوچ دې ته په خپل وکړه او باقی زما کارو صرف تا ته دا خبر در رسول او تا پی پویول دا زه چې وایم وما علینا الا البلاغ د دې مطلب دا چې په ما باندې ذمہواری ده چې تا ته سلامونه دوستانو په دغه ورستیو کې زمونږ یو ورور دی تاریخ پټان ریسرچز په نوم باندې دغه یو پیج دی زه داسې یو سړی ما چې زه واضحه خبره کوم او د دلیل په بنیاد او په شیرینه لهجه هغه یو ویډیو جوړه کړه چې د هغې سرخطو شاعري د پښتون معاشرې زهر نو هغه خبرې بهرحال ما ته خوند رانه کو خو مې زه کشر دی او پوهېږي به ورو ورو به زده کړه کوي نو داسې هر څوک په هغه نري چاڼ چڼول نه غواړي دا خلک ریفاین کیږي د ارتقایي عمل نه تېرېږي او زده کړې کوي خو به هر حال د بونیر یو مشر شاعر دی صاحبزر کلیاړوال صاحب نو بیا یو څو ورځې مخکې د کلیاړوال صاحب ویډیو زما د نظره تېره شوه هغه سپین ږیری دی مشر دی هغه ډېر په یو دردېدلي اواز باندې د یو ځورېدلي احساس سره د ده د خبرو جواب ورکو په خپل معصوم غوندې انداز باندې چونکې د هغه احساس یې ډېر ځورولی او دغسې د هغه غوندې په زرګونو شعرا دي په دې پښتنه ټولنه کې مشران دي نو چا به ورته نصیب ورته هغه ویډیو ښودلي چا ته به بچي ښودلي چې بابا دا ته په کومه کنده سر هغه ریسرچر خو وایي چې شاعري چې ده نو دا خو ډېر بد عمل دی او ډېر کمزوری عمل دی او ډېر بدرنګه دې سړي یو ډېر لوی علمي خیانت کړی دی دې سړي یو ډېر لوی تاریخي جرم کړی دی او هغه زه کوشش کوم چې په اسانه طریقه باندې تاسو ته در شریک کړم او د هغې وجه دا ده څنګه چې مې درته وویې زه مخکې نه هم په دې فیسبوک باندې لګیا یم په پوره قصو کې زه هر چا ته جواب ورکول هم نه غواړم خو دا زه فرض ګڼم د یو ادنا شاعر په حیث باندې یا د دې ټولنې د یو ذمهور وګړي په حیث باندې چې هر هغه کس چې هغه ځان ته ریسرچر هم وایي د ده څه کوچنګ اکیډمي هم ده دی به څومره ماشومان ګمراه کوي څومره خلک به د مغالطو ښکار کوي هغه به کنفیوز کوي اوس راځم د دې خبرې لا د
د قرآن حواله ورکړې ده، بیا د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم حواله ورکړې ده، بیا یې سوره شعرا خبره کړې ده دلته. اوس په دې ټولو باندې په دلیل باندې خبره کومه او یقینا چې زما زړه دردېدلی دی په دغه صاحب زر کلیاړوال صاحب او دغسې نو ځکه مې دا خبره را شروع کړه او دا جرأت پکار دی چې یو سړی حق ته حق ووایي او کمزوري خبرې ته کمزوري خبره ووایي. زه به د دې نه شروع کومه چې د سوره شعرا دا نزول څنګه شوی دی، دا راغلی څنګه دی. دا زه چې وایم چې دې سړي تاریخي خیانت کړی دی هغه په دې باندې چې د حضرت عبدالله ابن عباس نه روایت دی چې سوره شعرا خالص د مشرکینو د کفارو د شعراو د پاره نازل شوی دی. په هغې کې عبدالله ابن زباري، عبیره بن وهاب، دغسې مخزومي، دغسې مصافی بن عبدالمناف، دا هغه شعراو چې په هغه وخت کې شاعري په عربو کې په عروج باندې وه. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې کله راغی او قرآن نازل شو نو دې خلکو به دا پروپیګنډه کوله د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې به یې ګستاخي کوله د شاعرۍ په ژبه کې، او وی به چې دا قرآن د شاعرۍ کتاب دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی نو دا یو شاعر دی خو کمزوری شاعر دی او یو کوشش کوي. نو ځکه د دې سورې شعرا نزول شو څنګه چې مې درته حواله درکړه، دا د ریلیونټ کړې ده د نن وخت د پښتنو شاعرانو سره. یاره څومره د افسوس خبره ده مړه، دا سړی ځان ته ریسرچر هم وایي، دی د کفارو هغه شعراو مثال ورکوي د پښتنو د نن شاعرانو سره. وایي دا خلک اکیډمیانو ته راغواړي او تعلیمي ادارو ته یې راغواړي او هغه خلکه چې هغه ګستاخ رسول و. دا بذات خود یو ډېر لوی علمي خیانت دی چې ته د دې ځای مثال د حتی مثال د میږي سره ورکې. ته یعنې د رحمت شاه سایل صاحب مثال د کفارو د یو شاعر سره ورکې، ځکه چې دا د نن وخت شاعر دی او ته د پښتو شاعري چې د زهر دی. ته د خدای بخلي صاحب شاه صابر صاحب مثال، یعنې ته د ننني بخزاده دانش مثال، د منیر بنیری مثال، یا زمونږ نورالامین یوسفزی صاحب، یار محمد مغموم صاحب، زمونږ فیض الوهاب فیض صاحب، زمونږ حنیف قیس صاحب، دا د نن دور ډېر نماینده او ښه شاعران دي. د دیو مثال ته د مشرکینو د شعراو سره ورکې. دین اسلام دې ته دین فطري وایي. زه پخپله نه عالم یم او نه مې د ده غوندې داسې کاري چې په دین کې هم ګوتې وهه او هر ځای کې. هلکه ته ریسرچر یې نو ماشومانو ته ډایجسټیو سیسټم وایه، ریسپایریټري سیسټم وایه، هغو ته سرکولیټري سیسټم وایه، هغې کې ښه یې تکړه یې ګزاره کې. دا کم تارونه چې د څېړلي دي دا د یو ډېر لوی جرم او ادبي خیانت کړی دی. نو زه خبره دا کومه چې ته آیا دومره لوی مفسر یې چې ته د قرآن د هغه آیات چې د هغې نزول په یو ډېر عجیبه یا په یو بله دنیا کې، په یو بل ډاینامکس کې، په یو بل کنټکس کې، په یو بل موقع محل دی د هغې او هغه ته د نن سره ریلیونټ کې، چونکې د ده دا ټولې خبرې په بدنیتۍ باندې ولاړې دي. دین د اعتدال خبره کوي، د میانروۍ خبره کوي. په اسلام کې کله هم د شعر منع نه ده راغلې، خو په اسلام کې په هغه کنټکس کې چې هغه شعراو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوله، نو نیغ په نیغه دا صورت نازل شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډاډګیرنه وشي، چې د هغه حوصله راپورته شي. نو ځکه یې د شعراو یا د داسې شعر چې هغه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخي وي، په هغه کې فحشي وي، اوریاني وي، ډسټرکشن وي، د معاشرې اړی ګړی وي، د هغه شعر خلاف راغلی دی. دین اسلام کله هم داسې یو سویپنګ سټیټمنټ نه جاري کوي دا څنګه چې تا جاري کړی دی چې ټول شعرا چې دي نو دی وایي چې دا د جهنم سپي یو قسمه د ډکلیر کړي دي. بېشکه چې دا خبره شته دی، خو بیا په بل ځای کې هم په دقه اسلام کې راځي چې الشعراء تلاميذ الرحمن، شعر ته حکمت هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي. نو دا تا چې کوم سویپنګ سټیټمنټ او بیا زه خپل شعرا ګورم سینیر خلک هغه چې دي څومره دردولي دي، د هغو احساسات چې دي د خپلې مغالطې یا بې علمۍ یا نیم حکیم په صورت کې څومره زورولي دي هغه احساسات. دا به کله هم تاریخ معاف نه کړي زما وروره. موږ خو تا ته ډېر خوشحاله وو چې 2 ټکي لیکلی شي، انګریزي دې زده ده، څه ساینسي اصطلاحات راوړي. دې مطلب خو دا نه دی چې ته لګیا یې د تاریخ یو ډېر لوی باب، ته لګیا یې یو ډېر لوی خیانت کې. ښه اوس دې کې هېڅ شک نشته دی، د یو خو شان نزول د کنټکس نه دی بیان کړی، صرف خپله بدنیتي پکې ښودلې ده او دې ته
د اسلامي کارډ استعمال وي دا هغه د اسلام څادر کې ځان پټ کړی دی چې راشه څوک به په دې خبره ونه کړي او زه به بچ یم خو نه ځوانه غلط کار به کله نه کوي اسلام ډېر مکمل دین دی دا تاسو غونې د خلکو د وجې نه ډېر بدنامېږي کله کله چې په هره موضوع باندې لګی ریسرچ در سره نه د یو ځای کې دا هم ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي چې د یو سړي په خېټه کې د پیپ یا نه وي دا ښه دی خو شعرونه پکې ښه نه دي بېشکه چې دا یې ویلي دي خو په هغه صورت کې چې دا شاعران د معاشرې په تخریب کې لګیا کار کوي دا شاعران چې معاشره د فاشۍ او اوریانۍ طرف ته بوځي او د هغې خلاف تا خو وی چې دا بل مخلوق دا د ټیک ټاک کنزلمار دا تا خو په هغې اړه بحث نه دی کړی د هغې خلاف به زموږ نه زیات چا نه یې کړی موږ نن هم ویو دا که د عربو هغه کفارو چې هغو زموږ د کامل دین د پیغمبر پاک صلی الله علیه و وسلم په شان کې ګستاخي کولو موږ یې نن هم خلاف کوو او که دا د نن خلک دي چې په ټیک ټاک ناست دي زما د مور په ژبه کې کنزل کوي سپکې ناکارې وایي خودکشه د ماکۍ ما سمه په تاسۍ ما یا یو شاعره بالغ ګرځي چې ته په ځنګلو کې ګرځي یا یو بله شاعره او څوک ورته وایي چې فلانې د فلاني سره په کټ کې جوړېږي بستره کې جوړېږي د دې ډېر کلک خلاف موږ پرون هم کړی دی نن هم کوو سبا هم کوو خو ستا غوندې دا نه ده تا پکې تمیز نه دی کړی دین اعتدال دی اسلام کې وایي چې حسن یا ښه شعر دی او بد شعر بد شعر دی تا ټول په یوه تله کې راتللي دي چونکې شاعران ادیبان خلک خوښوي ادارو ته ځي نو دی وایي چې دا زه پکې څنګه چل دی لکه نو داسې نه ده ګلابه بیا د ویلي دي چې د شاعرانو په قول فعل کې تضاد دی دا یو غر بل غر ولي دا زما ګیله د دې ځوان نه په دې باندې ده چې ای سړیه که بل څوک مې خبر د زندګۍ د حاله نه و خو تا ته خو مې ټوله قصه یاره کړې وه ته خو څه نه څه پوهېږي که نه ته هم هغه د سټون ایج جهالت سهاره دې اغوستې ده د اسلام د یو خرقې د یو څادر په شکل کې او په ټولو شعراو د شاعرانو لږ کردار وګوره اوس راځمه دې له چې اسلام واضحه وایي لنډه خبره چې بد شعر فحاش شعر کمزوری شعر هغه شعر چې هغه د الله د رسول د دین منافي وي هغه شعر چې په معاشره کې تخریب جوړوي هغې نه منع کړی شوې ده خو باقي په اسلام کې ډېر لوی لوی شعرا پاتې دي هغه راته اوس وایم هره خبره به کوشش کوو چې په دلیل باندې وکړو په اسلام کې د زړه سره د نبوي جماعت د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه روایت دی ښه کمزوری روایت نه دی د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د ډېر څنګ شخصیت چې ډېر کلوز ورسره پاتې و هغه وایي چې حسان ابن ثابت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته وایي چې منبر ته وخیږه او شعرونه ووایه ستا شعر په کفارو باندې داسې اثر کوي لکه تیره توره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خپل منبر صرف او صرف شعراو ته پرېښی دی دا چې وایي چې الشعراء تلاميذ الرحمن شاعران د الله تعالی شاګردان دي دا هغه شاعران چې هغه د معاشرې دپاره کار کوي د ظلم جبر خلاف او دا نن هم شته دی رحمت شاه سایل لګول ولا کنه اجمل خټک بابا دې لوستی دی دا زه پاګل هم څه هغه نن نوکونه په جیل کې ویستی شوي دي د غیرت چغه غوندې کتابونه هغه تخلیق کړي دي فیض احمد فیض دې کله لوستی دی دغسې چې کوم دی نو بلې شاه بابا دې لوستی دی ای زما وروره ته لږ څه خو ګوره که نه علامه محمد اقبال هغه دې لوستی دی مولانا رومي چې اقبال به خپل مرشد وي دغسې چې کوم دی نو تا حافظ شیرازي لوستی دی تصوف او د محبت یو ډېر لوی مثال دی هغه ای زما وروره شیخ سعدي ولوله ګلستان سعدي په 15 ژبو کې د هغې ژباړې شوي دي ترجمې شوي دي او ته دې ټولو شاعرانو ته وایې چې دا شاعري زهر دی قامي خیانت دې کړی دی ځوان اوس به راشو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څنګه خلک حسان ابن ثابت څنګه چې مې درته وي صاحب دیوان دی دغسې د هغه وخت ډېر مشهور شاعر چې اول ټیک ټاک منکر و بیا اسلام دایره کې داخل شو کعب ابن زهیر ډېر مشهور او ډېر ښه شعر به وي هغه یو پیرا د نبي پاک صلی الله علیه و وسلم په شان کې قصیده وویله چې هغې ته د څادر قصیده هم وایي او هغه قصیدې کې 15 شعرونه په دې باندې مشتمله وه د هغې شروع د تشبیب نه وشوه تشبیب دې ته وایي چې هغه پکې خپل د شباب د وختو ټیک ټاک د مینې محبت د وختو خبرې پکې وکړي او هغه دومره قصیده نبی پاک صلی الله علیه و وسلم خوښه کړه چې هغه ته خپل څادر ورکړو څادر بیا د دې شعر د ستاینې په شعر باندې ډاډګیرنه په شعر باندې د انعام کلتور د هغه وخت نه را شروع شوی دی او یې زما مسلمانه تا له خالص یو رنګ ورکړی دی
یوه پڅه توره دې ورته نیولې ده او د خپل یو بغض او کینې او یا د شعر نه د نفرت په خاطر چې یا تا ته یادېږي نه او یا پرې پوهېږي نه داسې چاړه دې پرې راښکلې ده چې ته وایې چې دا شاعران خو بیخي نه داسې نه ده تمیز به کوو د ښه او د بد هم د دقه کعب ابن زهیر یو کتاب دی الارشاد الی التحقیق بانت السعاد سعاده د ده د محبوبې نومو د باقاعده د هغې په نوم باندې دا کتاب چاپ کړی دی صاحب دیوان دی نو که په شعر و شاعرۍ کې یعنی دا تا چې ورته کوم نظر کړی دی دا چې دې ورته زهر ویلی دي نو بیا به پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دې نه ډېره واضحه چورلټه منع فرمایلې وه خو افسوس دا دی جي یو که د دین تشریح غلطه کوي بل د آیین تشریح غلطه کوي مولا پې اور د خپل هوس سړوي د ماجبین تشریح غلطه کوي تاسو خو یو دوه ټکي چېرته را زده کړي ټول تشریحات غلط وکوئ زما یقین وکړه چې زړه دردېږي زمونږ ډېر سینیر شعراو ما ته کال وکړو چې دا سړی په کوم قهر اخته دی هغه وایي دا سړی په څه قهر اخته دی لا هر څه وایي سر و چنار نه ګوري نو مهرباني وکړه ریسرچر وروره په څه موضوعاتو باندې پوهېږي بایو به دې ویلي کیمسټري به دې ویلي د ساینس زده کړه کوونکی به هغه موضوعات د 10 12 ماشومانو ته وایه خو داسې تاریخي خیانت مه کوه دویمه ده چې ما خو دا ټول چې څه ریسرچ دی یا ما چې څه مخې ته پراته دي دا ما د لوی علماو سره په دې باندې خبرې وکړي زه ګوره په خپله باندې نه عالم یم او نه داسې د مفسر یم او نه مدبر یم او نه مفکر یم او نه دعوه کوم چې ریسرچر یم دا د هغه علماو د علم په رڼا کې زه تا ته د علم خبره کوم حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې پیغمبر صلی الله علیه و وسلم ورسره ډېره مینه کوله صاحب دیوان شاعر دی یې مسلمانه اسمان ته تک په عقل کېږي موږ د عقل سره ډزې کړي دي نه د دې خپلې خبرې نه د وړاندې وروسته واړو څه کتلي نه دي زړګي همدغه یو شی دی رانیولی دی او د هغې شان نزول یا کنټکس یا سیاق و سباق هم خطا بیانې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته د امرؤ القیس د 1000 نه زیات شعرونه یاد وو که دا شعر دومره بد شی وی نو بیا به داسې وه نو څومره چې زما کشران دي د شعر او ادب ریاضت کوونکي دي څومره چې د آرټ سره مینه لرونکي دي آرټ د دنیا د ښایست تر ټولو لوی امانتګر دی دا کائنات جوړ په آرټ باندې دی او زمونږ دا یار چې دا هر شی په نري چاڼ چڼی او په دین کې ځان له یو ورجن جوړی یوه لاره نو بیا خو دا ته چې کوم فیسبوک کې چې په دې باندې داسې د دین یوه پیمانه راکاږي او دا ستا غونې نري ځای ته یې بوځې نو وروره دا شی هم به کفر دی زړګیا دا ته چې کوم په فیسبوک ناستې او دا خپل ځان دې سینګار کړی یو قصې کې جانانه مه کوئ پلیز زما ریکویسټ دی زه دا وایم چې موږ او تاسو له خدای پاک 2 فالورز راکړي دي موږ دې مهرباني وکړو زموږ د ضمیر کې ذاتي انا ذاتي ګټه او تاوان نه دا قامي امانت دی دا خدای پاک چې کومې 2 خبرې یا ماله یا تاله راکړي دي زما وروره دا ژبه یو دم الټه کېدی هم شي په معاشره کې بېماني نه یې پکار دا کشران دي دا موږ فالو کوي بیا په فیسبوک باندې خو ډېر عجیبه خلک دي لکه ما هغه یو شعر ویلی چې مړ دی راشد ورک نه دی تاسو کاته زموږ هغه یو ورور پکې راګرم شو چې زه هم یو سندره ویم او دا دلته خو هسې د عقل نه خلاص خلک دي او بیا تاسو غوندې ځان ته ریسرچر وایي هغه ورته کینی او هغه ورته حوالې د قرآن او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په داسې طریقې سره ورکي چې کنټیکس یې کلیر نه کړي د هغې مخکې وروستو خبره کلیر نه کړي دا زه ډېر لوی خیانت ګڼم او دا معاشره د تخریب طرف ته بوځي دا تا چې کومه تشبیه ورکړې ده که نه دا تاسو غوندې خلک شعر تخریب ته بوځئ دا شاعران نه شاعر خو د قام امانتګر دی شاعر خو د ولس ترجمان دی بس اخري خبره کومه د شعر په حوالې سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شعر نه د بدرنګه شعر د بې خونده شعر د فاشۍ د اوریانۍ شعر اختلاف کړی دی اخري دلیل دا ورکومه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو پیرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې د هجرت په موقع باندې ما ورته وی چې زه څه شعرونه وایم ستا د شان په اړه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې شعرونه وی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه چې الله پاک دې ستا خوله کله هم بدرنګه نه کړي یعنی هغه شاعر چې هغه د قام ولس ترجماني معیاري ساهوي دغه د ټیک ټاک کنزلمار نه د سپک ډت نه هغه ته دعا کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې نه غټ دلیل صحیح او اخري خبره به دا راټوله کړو چې امیر خسرو که ته پېژنې دا د خپل وخت یو ډېر لوی ولی او ډېر لوی شاعر دغسې که بابا بله شاه پېژنې وارث شاه پېژنې دغسې که ته زمونږ
مولانا روم می راته یاد کو، شیخ سعدی، حافظ شیرازی، فیض احمد فیض، خطرہ ہے زرداروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو صدیوں کے بیماروں کو خطرے میں اسلام نہیں. تاسو غونې ذهني بیمارانو ته هم اشاره پکې کړې ده. دا فیض دی، دا د جرت د همت لویه استعاره ده. غر دی ای لرې نه ځو، رابه شو د خپل خوشحال له خپل رحمان بابا له. ای خالصي نږدې دی راولمه، خالصي نږدې. زمونږ صاحب شاه صابر صاحب ته به راشو، کم جرت کم همت چې د ظلم جبر خلاف هغه په شاعرۍ کې کړی دی، دا به لا ستا عقل به دې ته رسي. څوک یې اشر لبوزي، څوک د لښکر جوړوي، هر زورور د پښتنو دپاره شر جوړوي. او د پښتنو ځمکه به څه فصلونه وټوکوي، څوک پکې جنگ جوړوي، څوک پکې سنګر جوړوي. او وخت چې په ما د څه احسان کوي نو داسې کوي، ما نه څرمن وباسي، ما له څادر جوړوي. اجمل خټک بابا دې کله لوستی دی د غیرت چغه. دې سړي په جیل کې ما ته وي دا زه پاگل هم څه یو کتاب لیکلی دی، هغه ولوله چې شاعري کم کردار لوبوي د معاشرې په جوړښت کې د لویو لویو قدرتونو ربه. یو تمنا ده اورېدی شي که نه، ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګی د چا د زړه لوګی لیدی شي که نه. دا د اجمل خټک بابا یو ډېر لوی شاهکار نظم دی. ته حمزه بابا وګوره، ته علي خان وګوره، ته